محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم الحسد. د حسد د حرام کېدو بیان. حسد چې پښتو کې ورته کینه وایي، حسد پښتو کې ورته کینه وایي، دا زموږ شریعت کې حرام دی. یو باطینی بیماری ده، د زړه بیماری ده او ډیره خطرناکه بیماری ده. حسد څه ته وایي؟ پهله د حسد معنا، مطلب او تعریف مونږ ته کوي. هو تمنی زوال النعمت عن صاحبها. حسد دا دی چې د یو صاحب نعمت نه د هغه د نعمت د لرې کېدو آرزو کول. سواء كانت نعمت دین او دنیا، بیا برابر ده که هغه نعمت دینی وي او که دنیاوي وي. دو قسمه نعمتونه دي، یو دینی نعمت ته، یو دنیاوي نعمت ته. پچا باندې الله تعالی فضل کړی دی، ولې دینی نعمت ور کړی دی، علم والا ور کړی دی، د عبادت شوق ور کړی دی، د الله لار کې د وتو توفیق ورته ملو دی، د حج، د عمرې، د جهاد، د علم، د تبلیغ، د تصوف، د جماعت د آبادولو، د مدرسې د آبادولو، د مرکز د آبادولو، د خانقاه د آبادولو، د پل د جوړولو، د سړک د جوړولو، مسلمانانو د پاره د کوی د اوبو تنظیم کول، نیکی دي. نو دا دینی نعمت ته. یا دنیوي نعمت الله پاک چاله ورکړي، د دنیا سه عہده، منصب، شهرت، خایست، ځواني، مال، حال، اولاد. او زرا لګم او داوی ما چې د سره خدا نعمت نه وي خبره، دې ته حسد وایي. نو اوس په خپل زړه باندې نظر واچو، زم په زړه نظر واچوم، تاسو هم پې واچوئ چې چېرته دا بیماری خو راته لګېدلې نه ده. قرآن شریف سورت نساء 54 نمبر آیت کې الله پاک ارشاد فرمایلی دی، قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. دا یهودیان د خلکو سره په دې خبره حسد کوي چې د خلکو له الله تعالی د خپل فضل ولی ورکړی دی. علمان طالبان به پوهیږي دلته دا ام ټکی چې دی دا په معنا د بل سره دی، معنا دا ده بلکې یهودیان چې دي که نه، نو دی حسد کوي خلکو سره. علامه قتاده رحمه الله د تفسیر ماهر دی، امام دی، هغې فرمایلی دي د دې خلکو نه مراد عام عرب دي، چې یهودیانو به د ټولو عربو سره کینه او حسد لرلو چې الله تعالی په دوی کې دا نبی ولې پیدا کو. فضل نه مراد نبوت دی. تاسو ته خدا خبر الحمدلله معلومه ده چې د نبوت سلسله د یعقوب علیه السلام نه واخله که نه تر عیسی علیه السلام پورې دا 4,000 پیغمبران دي. دا ټول پټوله په یهودیانو کې راغلي. چې کله عربو ته دا پیغمبري واوړېده، نو دی بیا کینه شروع که، حسد شروع کو چې دا دی کې پیغمبر ولې پیدا شو، دی خو ټیکداران مونږ وو.
الان کې پیغمبري خود خدای خو خدا چې چاله ورکړي دی کې د دې د منیټره سکارو هم دې د وجه نه خو حسد پیدا شي کنه چې حسد ویم د خدای په فیصله اعتراض شي چې د مخکله د نعمت ولې ورکو دا خورز دی ولولې ورکو پرونم ویلیو چې دا حسد کیناګر حاسد چې حسد کوي نو د په حقیقت کې دغه بنی آدم سره حسد نه دی د پټ په ځانم پوی نه دی او څوک پویم نه دی په دې علما پویږي چې دا د خدای په فیصله یو قسم لا اعتراض کوي چې دل د نعمت ولې ورکول خدایا زه پوهېدم ته نه پوهېږي یا الله ما سره به دې لږه مشوره کړې وه نو بیا به دې وله ورکولو نعوذ بالله من ذلک نو دې خبرې حق د بني آدم شته دی چې د خدای په فیصلو کې کارو لري خیر یهودیانو د ټولو عربو سره په دې خبره حسد لرلو چې دا په دوی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې پیدا شو او ځینې علما فرمایي د دې آیت په تفسیر کې چې دا د ناس نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د یهودو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام سره حسد ټول عربو سره نو او د بازو رائے دا چې آیت عام دی چې څوک هم د مسلمان په نعمت باندې سوځي په دې آیت کې داخل الله تعالی مسلمان لا س انعام ورکړي دي س احسان به کړي دي اشته وي په دې ناس تو مرګرو اوریدونکو باندې د خدای پاک انعامات او احسانات شته که نشته ځینې داسې احسانات دي که نه چې هغه په شریکه په ټولو شوي دي لکه موسم یخ شو نو غریب د پاره هم یخ دی او مالدار د پاره هم یخ دی هوا ده ابو هوا ده لارې کوسي دي او ځینې داسې نعمتونه دي چې په یو باندې الله کړی دی هغه په دې بل لري کړی یو له مال ور کړی دی نو دې بل روغه سټه ور کړی ده څه نعمتونه کله کله د الله تعالی د نعمتونو استهزار کو دي سره د الله محبت زیاتی زمون خار وخت د الله تعالی نه ګیلی دي کنه دا ای وجه دا چې په نعمتونو باندې نظر دی په نعمتونو نظر نشته خیر د غزان له یو مسله د ها په دې بم غور کو د خدای نعمتونه په مون به بهادي بشمار دي د شمار قطار نه وتی دي او کله کله ځان سره کینو خدای دا نعمت ترا باندې کړي دي دا نعمت ترا باندې کړي دي دې سره په دېړه کې خود به خود د خدای پاک مینه خاصم د مسلمان شته د الله محبت هغه ور سره داسې چپی وي هغه محبت سیوا کیږي او چې د الله سره محبت سیوا شي بیا د الله تعالی احکامات په ځای وروړل اساني نو اخرنه مطلب مفسرین یو دام بیان کړی دی چې څوک د مسلمان سره کینه لري د مسلمان په یو نعمت او یو انعام باندې سوځي هغه په دې آیت کې داخل او دې کې وفيه حدیث انس السابق فی الباب قبله وې دې کې یو دغه حدیث هم د چې کوم مخ کې تیر شوی مونږ ویلو مونږ نبی له صلوات و سلام د سو کارونو منع کړیو او پاغه کې یو حسد دی حسد انزل السوا یو کم او یایم نمبر حدیث مبارک دی وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان النبي صلى الله تعالی علیه وسلم قال سیدنا ابو هريره رضی الله عنه فرمای الله دې راضي شي الله پاک دې د ځان ناراضي کی زما استاد د ټول امت د طرفه دې الله پاک بهترینی بدلی ورکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی ویم چې څه فرمایلی قال نبی علیہ السلام فرمایلی دی ایاکم والحسد د حسد نه ځان ساتئ د حسد نه ځان ساتئ ولی فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وی زکا دا حسد نیکه دا سخری دا سیزی لکه څنګه چې اور خشاک سیزی او قال العشب یا نبی علیہ السلام فرمایلی دی وی لکه څنګه چې اور
اوچا گیا سیزی یا خشاک یاد کړی دی او یا گیا اوچ یو مطلب اور چې په گیا ولګي اوچي او که په خشاک باندې ولګي چې اوچي نو سکندونو کې لمبي خيږي تر اسمان او سوځي ورتي ایرکی ختمي نو دا شانتي دا حسد د نیکه سیزي د دې وضاحت مولانا محمد منظور احمد نعمانی صاحب رحمه الله کړی دی دا یو ډېر لوی د حدیثو اوچت عالم تیر شوی دی او وی ارچا د دې خبره تجربه کړی تجربه چې دا چا پړ کې د حسد اور بلی کنه د نن پزړه کې د حسد بټه بللا نو هغه په دې تاک کی وی کنه په دې کوشش کی وی چې په کم کس باندې خوشحالي راغلی د ور سره حسد دی کوشش دا وی چې د یا د بل د لاس دغه کس ته نقصان ورسي چې دا خوشحالي پیغام شي دی بیا ابرو کی کدا وسیو نه رسی کنه کدا لاس خو د ضرر رسول وسیو نه رسی نو بیا غیبت کوي په دې هغه دړه تاو هغه سړی او نور حدیثونو نه معلومیږي چې د دې کم نه کم نقصان د حسد کون کې د چرسی کنه هغه د چې قیامت کې با د غیبت کون کې نیکه الله تعالی راوالي او چې چا سره حسد او اغلب الله تعالی ورکی دا د نیکو د سوزولو اسانه توجیه بیان شوی دا اسانه وجه بیان شوی نیکه وسنګ سوزي چې د دې حسد کون کې ټول نیکه به الله راوالي او محسود چې چا سره کینه ساتلی او اغلب الله تعالی دا نیکه ور یا